زرداری مولانا صاحب له ټوپک په تحفه کې ورکړ دی. اوس دې ځای کې د مولانا صاحب له قرآن شریف هم په تحفه کې ورکولی شو، ځکه چې دی مولا دی. ولې هغه داسې ونه کړل؟ ځکه چې د هغه سوچ دا دی او هغه دا غواړي چې مولانا صاحب پرېږده قوم او پرېږده ملک، بس راځه زمونږ طرف ته، مونږ د ټوپک په زور باندې د دې قوم حق خورو او ته به هم مونږ سره شي. نو دا د دې خلقو سوچ دی. خو مولانا صاحب له دا پکار دی چې د دې غلو ډاکوانو نه ځان وساتي. د نبی صلی الله علیه وسلم سره یوه توره وه او هغه تورې ته به د غضب توره ویله، غضب تلوار به ورته وایو. کله به چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غصه و نو دا توره به په سړي پسې رایسته او دا توره پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په تحفه کې ورکړې وه. زمونږ خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم له په تحفه کې ورکړې وه سعد ابن عباده الانصاري رضی الله تعالی عنه. او بیا چې کله غزوه احد غالبا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابو دجان الانصاري رضی الله تعالی عنه ته هغې ته په تحفه کې ورکړې وه چې دا میدان ته کوز شي او په میدان کې د کفارو نه سرونه ووایي. نو صلاحت شاه وایي چې مولانا صاحب له زرداري تحفه کې اسلحه ورکړه. اسلحه دا د مؤمن زیور دی او اسلحه چې کم دی دا سنت طریقه را ځان سره ګرځول. خو کاش د ګیرې پرېښودو سره سره دی لږ عقل هم ځان کې راوستلی وی چې کله یو خبره کې نو خبرې ته لږ سوچ کول پکار دی. خبره آیا دا د اسلام او د شریعت خلاف ده که نه ده؟ که دا خبره د اسلام او د شریعت خلاف یې خو راشه کښېنه وایي قرآن یې ولې په تحفه کې ونه. مولانا صاحب هر ټایم ځان سره قرآن ګرځوي. الحمدلله مونږ خلکو له قرآنونه ورکوو، مونږ خلکو ته قرآنونه ښایو او دا چې کوم دی ته دا خبره کوې چې یاره دا اوس ټوپک یې وله ورکړو راځه چې اوس په شریکه باندې دا ټول قوم په ټوپک باندې ولو که نه. لکه دا ستا څونه غلطه خبره ده. دا تحفه ده، تحفه ده. په تحفه کې ته سړي له اسلحه هم ورکولی شي، ته سړي له هر څیز په تحفه کې ورکولی شي چې هغه د اسلام خلاف نه غیر شرعي شیز نه او اسلحه دا یو شرعي سیز دی. سبا له څنګه چې په فلسطین باندې جنگ شروع دی دغسې بله ورځ ستا د سټم سړی تا وهلی شي، دا کوپار په تام راتلی شي. د اسلحې چل زده کول پکار دي. اسلحه چلول څنګه دي، اسلحه به څنګه چلی، دا طریقه زده کول پکار دي. بله ورځ که د باندې راغی نو ته خو په سعودي کې ناستې، بیا ورته زه نه ویم چې راشه پاکستان ته، نو ستاسو خو بیا پته نه لګي. بیا کله په یو ګوټ کې پټېږئ کله په بل ګوټ کې پټېږئ. نو مفتی صلاحت شاه الپنجپیری صاحب نو تا چې دا کومه فتوا ده که نه دا د ډېره غلطه ده.